بسم الله الرحمن الرحیم. زم کفایت الله یوسف زه د خبرداري ټیم سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا د خانمۍ تاڼه ده او دلته څو ورځې مخکې یو واقعه شوه. په 25 مئی باندې یو زنانه د تاڼې ته راځي او هغه دا خپله قصه کوي چې یاره بهر یو تور موټر راغی او ما سره د خپل زوی روانو په لار باندې او هغوی زمانه هغه زوی اغوا کړ. په هغې مد کې چې دی نو تانه خانمۍ پولیس یو روزنامچه کې یو ریپورټ ولیکو او په هغې کې په تفتیش کې شروع شو او هغه تفتیش چې نو بیا 40 غنټې بعد اف آی آر ته لاړو او په هغې باندې څه قسمه کاروي وشوه، په هغې کې څونه محنت وشو. د هغې حوالې سره موږ سره ډي اس پي سرډیري سرکل صابر ګل صاحب موجود دی. باقي قصه به موږ ته دوی کړي. ډي اس پي صاحب تاسو راته ووایئ چې دا اصل څه واقعه وه؟ بس څنګه چې تاسو ووایئ همدغه شان رپورټ شو چې یاره زما ماشوم تور ګاډي کې کسان راغله اوچتې کو او چې کوم ګواهانو دوی پیش کړه چې یاره دوی دا واقعه ولیده د هغې بیانونه لکه پولیس پوره یقین یې راغی چې یاره دا ماشوم واقعي اغوا شوی دی. خو دې کې 2-3 خبرې داسې راغلې چې یاره مثلا درګۍ والا کس باندې دوی ډایرکټ دعوه وکړه محمد زمان باندې او هغې د دې خپل منځ کې د پیسو او د کاروبار څه لین دین و. بل دا ګواهان هم د درګۍ ملکنډ د جبن نو لکه داسې اتفاق نشي کېدی چې یاره هلته دعوه مو شي او په هغه ټایم بیا دلته ماشوم خانمۍ علاقې نه اوچتېږي او هغوی دلته ګواهي مو کړي. نو دا څه خبرې داسې پکې رالې چې د دوی دا رپورټ مشکوک و. بهرحال موږ دوی ته انیشیل سټیج کې خو سوې نه، ځکه دا زنانه به راتله سهار او ماښام او جړاګانې به یې کولې. کله به وی هائی کورټ ته ځمه، کله به مشران زموږ سینیر افسران یادول چې هغوی له ځمه. نو انیشیل سټیج کې خو مونږ داسې سختي نه کوله. دا زمونږ پولیس نفري سار به هم تله ملکنډ ته، ماښام به هم تله، کله ګوا پسې ځه، کله چې دی چاپېله ځه، یو خوا ځه بل خوا ځه. نو د پولیس هغه کوشش دومره دغه وکړو چې مونږ بس یو حقیقي یو پوینټ ته ورسېدو چې یاره دا کار هم دوی پخپله کړی دی. دې ګوا سره بیا لږه سختي وشوه، بس د پوره حل وي او نن د ده بیان په عدالت کې هم ریکارډ شو. د خپله ټوله کیسه د مجسټریټ مخکې وکړه چې یاره دا بس ما نه غلطي شوې ده او زه دې کې د دروغ ګوا جوړ شوی یم. او دا واقعه داسې نه ده شوې. دا ماشوم د مور او د پلار دواړو په سلا باندې دی غیب کړی دی او دعوه یې په دغه سړي باندې کړې ده. ډي اس پي صاحب چې څنګه قصه وکړه چې یاره مور پلار په خپله ماشوم غیب کو او چا سره چې سره لین دین او کاروبارو صرف د هغه نه د هغه پیسو د ختمولو یا د دغې هړپ کولو یو عجیبه غوندې واقعه دوی خپله جوړه کړه او هغه یې دغه کړه. په دې کې یو ګواه چې کوم زمونږ کیمرامین تاسو ته وښیي د چې دی نو د هغې ګویي وکړه چې او دا واقعه صحیح ده. خو بیا چې کله دلته لږه زورونه ملو شوه د هغې نه پس د بیا خپل بیان بدل کړ. د نه اورو چې ډومبیا څه خپلې خبرې کړې وي او بیا وروستو څه خبرې وکړې. دواړه راته ووایه. سر جي مونږ نه غټه غلطي دا شوې چې مونږ لکه د دوی راته دا خبره وکړه چې تاسو به راشئ زما سره تاڼې ته، تاسو به داسې بیان وکړئ چې یو د ماشوم لکه د موټر والي اوچت کو. مونږ سر جي دا بیان ورکړو. بیا چې کله وخت د عقوبت راغی بیا ما دا بیان خپل دغه کو واپس واخیستو. ما ورته چې یاره سر جي زه وویلی شوم بس ما بیان خپل واپس واخیستم چې زه رښتیا یم ځان له آخرت د ډمپرو لرګی نه کوم. زه خدای غریب یم، په فارم کې مزدوري کوم، 15,000 روپۍ تنخوا مې ده. چې کار کوم بچي زما رزق خوري، چې کار نه کوم زما بچي به ستا لاسته او زما لاسته ناستي. نو سره خپل آخرت هم خرابوم، خپل بچي د بل لاسته ولې کینو. تا خپل بیان بیا بدل کړ او حقیقت ته بیا ووایي. حقیقت مې وي سر جي بالکل. په دې بیان باندې ورځ په قیامت زه خپله غاړه درنوم او الله ته به خپله غاړه ذاتوم. مهرباني ستا نوم سره یو د کوم ځای جي زما پیدایش ته ملکاډر بابا دی 400 دی او اوسېږم په تخبې ډکو بابا کې. دلته ماشوم هم ولاړ دی. که تاسو ګورئ دا تقریبا داسې خو د 8 کالو ښکاري، خو دی د 15 کالو یا 6 کالو ماشوم دی، ډېر غټ نه دی. او هغه والده هم ولاړه ده چا چې دا رپورټ کړو یا ډرامه یې جوړه کړې وه او بیا وروستو حقیقت دغه شان راغی. دوی نه معلومات کوو. بیبي ته راته ووایه چې یاره داسې تا ولې وکړل؟ یو 2 خبرې را سره وکړه. مخکینی خاوند دوی په الحال کې دي چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خاوند چې دی نو دلته ولاړ دی، دوی نه معلومات کوو. جي تاسو خپل لږ نوم یاد کړئ او د کوم ځای؟ حسن شاه. حسن شاه د کوم ځای ته؟ زه سوات. ښه دا واقعه څه طریقې سره شوې لکه په خپله ته ووایه. دا واقعه دې طریقې د سړی زموږ نه قلاریدو زموږ بې عزتۍ په شرا پسې و. څوک و؟ څه نوم یې و؟ دا چا محمد او د کوم ځای دی؟ دره درګۍ دی. ښه جي
دا هغه پیسې پتا باندې پیسو خبره پیسې زما هغه بیاپار یو ځای شریکو وته زما ځنه ته مخ ټلیفون لکول زما لري خزې ته چې دې مړ کوم ما والا خپل خاون مړ کا اما والا زما لري خزې ته هغه پیسو والا چې کوم جی دغه خبره د وخت مدیر لپاره کړی نو تاسو ولې خبره نه و چې تاسو په تاڼه کې هم دغه شان ریپورټ کړو یاره په دوکشي اوسه وا سخت دوکشي تاسو په خپل ذهن کې وګڼل چې داسې وکړو کار به ټیک شي دا موږ وایو چې داسې وشو کار به سټي جب سره لکه دا خبره شي دلته موږ راغلی یو جوړه پرې دم کړی وی دې نه به کار ښه شي صحیح ده دا دوه ملګري چې کوم ولاړ دي دا هغه کسان دي چا سره چې دی په خپله دا ماشوم کېنولو ستاسو نوم سره او د کوم ځای جی زما یاز نوم دی د کوم ځای د عمر آباد او ستاسو نوم د کوم ځای حیات نوم دی زم د عمر آباد څه چل شو لږ راته وویل جی دا زما د پلار طرفه داسې ترزوی کېږي مازدیګر شپږ بجې راله زم ګره په موټر سایکل او دا ماشوم ورسره و څوک څوک رال دا ښځه او خاونه او دا ماشوم ورسره و که نه مونږ کره راله جي نو وایي دا ماشوم به دلته ناست یو 15 منټه به یې تېر کړي لسه تادي کول او د چوټه لاوره پورې ځو هلته مې یو 15 میخ هم چاله په ډاکسن کې ورکړي ډاکسن مې هم یو 100,000 روپۍ پې زموږ مخکې نه وي 15 کاله دی غیب شوی و په دې سایډ رالی زموږ په دې سایډه نو دا ماشوم یې مونږ کره پرېښودو وایي هغه ډاکسن به هم راولم چا نه مې په میخو کې اغوستی دی او وایي دا اوس شپه ده دا ماشوم یېرېږي او خوب ورځي بس زمونږ کره یې پرېښودو جي بس یو ورور مې سعودي نه راغلی په دې 7 ورځو کې واده دی یو دا ورور مې دی یو بل ورور مې دی هغه ول کمره رنګ کوله نو په دې کې د شپې بس دی ګیر کړی به جي دا پولیس ورسره و بس مونږ ودو بس مونږ یې ګیر کړو دا ماشوم یې کور نه راوستو دغه ته لکه وایې چې تا ته دا ال نو ویلې چې دا مونږ سره په دلته کېنول دروغ یې نه جي دروغ یې راته ویلي وایي دا زما زوی دی دلته به ناسي او چې مونږ سبا رالو بله ورځ رالو بس بیا به یې بوځو او اوس ماښام دی مونږ چېرته ځو د چوټه لاوره پورې او که سبا رالو که بله ورځ رالو بس بیا به یې بوځو مونږ د څه نه نه وو خبر جي ډېره مننه په دې واقعه کې په تفتیش کې چې دی نو د سپیشل برانچ او د ډي اس بي مرګرو چې دی نو ډېره هله ځله وکړه او خفیه معلومات یې حاصل کړل منډې ترړې پکې والې او په هغې باندې تقریبا د دوی د وینا مطابق 115 ورځې کې دنه ماشوم هم برآمد شو او اف آی آر چې دی نو الټه شو ځکه چې واقعه ټوله ډرامه وه موږ سره د تانه خانمۍ ایس ایچ او اسرار خان موجود دی د دوی نه معلومات کوو ایس ایچ او صاحب دا واقعه چې داسې دوی څنګه راوړه د ډرامې په شکل کې او بیا معلومات شو تاسو ماشوم هم برآمد کو دا ګواه چا سره چې ماشوم او مور پلار دا ټول تاسو گرفتار کړل د دوی مخکې څه پروسس دی په دوی باندې به کوم دفعات لګي او دوی ته به څه قسمه سزا ملاویږي دوی ته به جی بس سزا خو لازمي خبره ده ملاویږي به ورته هغې وجه دا ده چې دوی چې کوم کار وکړو کوم کردار و د دوی یا چې کوم دغه دوی وکړو هغه خو د چا نه پټ هم نه ده او په کار هم دي چې دوی ته سزا میلاو شي چې آینده هم څوک داسې یو قدم نه اخلي چې یو خپل ماشوم د خپل تن غوښې هغه زه راپاسم د خپل مقصد یا د خپل یو لالچ لپاره زه دا یو حرکت کوم نو په کار هم نه دي چې داسې وشي او دا یو سبق جوړ شي د خلکو لپاره امید دی چې هم دا خلک به دغه شان سبق جوړیږي د عوامو لپاره داسې خلکو لپاره چې داسې ذهنونه ساتي او داسې حالات او داسې خیالات وي څه قسمه دفعات به په دوی باندې لګي هم دغه دفعات چې په دې ماشوم لپاره یا د بل د تښتېدو لپاره لګي په بل یو انسان باندې هغه به هم د دې مور او پلار لپاره په دوی باندې دغه لګي لکه په دوی باندې دا 364 اے موږ ورته وایو د ماشوم لپاره دا په دوی باندې هم لګي صحیح ده اسرار خان موږ سره موجود په دې څلور ورځو کې د سپیشل برانچ د ډي اس بي او د تانه خانمۍ چې کوم پولیسو هغوی یو شان منډې ترړې واخلي دي د ډي اس پي صاحب خبره تاسو واورېده چې مور به یې دې مار راتله کله به یې اعلی افسران یادول چې هغې لازم کله به یې وزیر اعلی لازم د هغې په وجه باندې دوی خو خپل تفتیش هم کو خو د هغې په وجه باندې دوی ډېر زیات په منډه او اخره دا وه چې دوی حقیقت ته ورسېدل دغه هغه ماشومو دغه مور پلار دغه ګواه او دغه هغه ملزمان دي چا سره چې ماشومو دوی ته به د سخت نه سخته سزا ځکه ملاویږي چې د نورو خلکو لپاره دا سبق وګرځي دوی که په خپل ذهن کې دا ټیک هم کړي چې ګنې یاره مونږ به په دې طریقه باندې د هغه پیسې اخرو یا
ځان به اخلاص کو یا مثلا د پلار چې څنګه وي چې را زه ورته یاد کړم چې ګنې دې قتل کو مال راشه ما واخلا ما سره نکاح وتړه نو که ارس شو دوی له پکار دو چې را حقیقت د مخ کې ویلو او دا پیغام د عام اولس د پارم دی چې اغوی که دا قسمه مسلې اغوی ته وي نو اغوی د ضلعي پولیس له راځي او خپله مسله دی ورته په حقیقت کې وي چې د اغوی مدد وکړي دا پولیس چې دی دا زموږ دپاره د تعاون د امداد د منډې ترډې د دې لپاره دی نه چې موږ اغوی په یو غلط لاین باندې روان کو نو که په غلط لاین روان کو بیا به د هغې نتیجه هم دغه شان غته کفایت الله یوسفزی ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان